السلام علیکم قدرمنو کتونکو. د پاکستان په تاریخ کې پاکستان په فرست ټایم باندې مون یعنی سپوږمۍ ته لاند شو او د سپوږمۍ په دې میشن کې د دریو ایجنسیانو ډیر غټ کردار دی چې په هغه کې دوه ایجنسیانې د پاکستان دي او یو ایجنسي پکې د چاینا والا ده چې د هغې پکې ډیر غټ کردار دی. هغه ورته لوکیشن سموي. قدرمنو کتونکو په سوشل میډیا باندې داسې خلک شته وایي چې پاکستان د اول خپلې قرضې خلاصې کړي نو بیا د سپوږمۍ ته خیږي. نو دا ټوله خبره زمونږ د پاکستانیانو د یقین ده. که چېرته موږ یقین وکړو نو پاکستان به سپوږمۍ ته وخیږي، خو چېرته دغه شانې زموږ یقین نه نو پاکستان نه کامیابېدی شي او نه سپوږمۍ ته شي ختلی. نو دا ټوله خبره د یقین ده او انشاءالله تعالی پاکستان ته به دعاګویو دعاګانې به ورته کوو چې پاکستان په دې میشن کې کامیاب شي او انشاءالله تعالی زموږ پوره یقین دی. قدرمنو کتونکو په دې یقین پورې هسې یو مثال، منګه چې بیماران شو نو موږ الریډي ډاکټر لزو، زموږ په ډاکټر باندې یقیني چې دا موږ له دوایي راکړي، دا موږ له ګولۍ راکړي، نو موږ د دې سره ښه کیږو. نو دا زموږ یقین موږ الله پاک ښه کړي. ته زموږ دغه شان یقین نه نو پاکستان ترقي نشي کولی. نو انشاءالله تعالی زموږ یقین دی چې پاکستان به ترقي کوي.